اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بیګا چې کومه واقعه په مرزو کې د جعفر او د تیمور کریانه سټور کې کومه واقعه شوې ده افسوسناکه. په هغې کې جعفر چې کوم دی زخمي شوی دی او د هغه واره د تیمور زوی هغه کې په حق رسېدلی شهید شوی دی. زه ډېر افسوس باندې د دغې خبرې چې کوم دی انتخابي غندنه کومه او د صوبایي حکومت نه او د ضلعي انتظامیې نه دا مطالبه کومه چې زر تر زره دی دا مجرمان، دا قاتلان، دا ډاکوان چا چې دا حرکت کړی دی او د بتخورۍ په شکل کې که هغه د هر رنګه شکل کې چې دا د فوري طور ګرفتار کړی شي. موږ د دغې کورنۍ سره د دې تاجرانو د مرزو دکاندارانو سره او خصوصا چې دا کوم چاته په دې کې نقصان رسېدلی تیمور او جعفر د هغوی خاندان سره چې کوم دی نو کلک څنګ په څنګ قومي وطن پارټۍ د طرفه زموږ پارټۍ نن هم په دې چوک کې چې کومه مظاهره شوه مشرانو پکې شرکت کړی و او انشاءالله تعالی روان وخت کې به موږ د دوی شانه بشانه کلک ولاړ یو او دا ورته ډاډ ورکوو چې موږ تاسو سره کلک ملګري یو او خدای پاک ته هغه وخت بیا نه راولي چې داسې واقعه عمردو په بازار کې وشي. خو ډېره د افسوس خبره دا ده چې په دونه غټ بازار کې کسان رالل، قاتلان رالل، په بازار کې ډزې وکړې او بیا چې کوم دی موټرسایکلو باندې کېناستل او روان شو. زه اخر اریان په دې یم چې دا څنګه داسې وشو او د حالات دې حد ته څنګه راورسېدل. زه دا وایم چې موږ نه څومره کېږي نو موږ به دې کې پولیس سره ملګرتیا کوو چې آینده لپاره چې کوم دی نو داسې قسمه واقعات په دې علاقه کې ونه شي او د ضلعي انتظامیې نه او د صوبایي حکومت نه دا پرزور مطالبه کوو چې مهرباني دې وکړي شي دا کوم ډیډلاین چې ودا د مرزو دکاندارانو ورکړی دی د خالي دروازې پورې نو دغه ټیمه پورې دا دکانداران چې کوم په دې خپل موقف باندې کلک ولاړ دي موږ ټول به چې کوم دی د خالي پروت بیده او د وضو چوک ته 2 بجو کې به سره هلته شاملېږو. د پارټۍ زموږ مشران قومي وطن پارټۍ چې څونه ملګري او تنظیم خلک دي دا ټول به چې کوم دی هم دې سره شانه بشانه موجود دي. خو دا مطالبه کوم چې د خالي دروازې پورې دی دغه قاتلان او دغه بدخور چې چا دا کار کړی دی دا د پوري طور ګرفتار کړي شي. ډېره مهرباني.